غیرت جوړ شي او کله به د سپیډر کمزوري ونه جوړه کړي دا به وګورئ ته نو چې وایي دې په دا ټول درنست زمونږ د جماعت د خلکو هغه سبحان الله او نور نارې او خلک یې را کړي باندې یو خوند یو مزه یا تقاریر کو جو شو دا پر یو بنیادی مقصد لپاره دا رسم دې د رواج دې ورکدا د رسول عظیم شخصیت شارحون زندگی او عمر اهل عیال ټول او خاندان د اله العالمین د دین د اشاعت لپاره وقف کړو او ټول زندگی د دنیا جاه و جلال قبول نکړه او د اله العالمین د دین اشاعت خپل فایزه او خپل ادب او مرام وګرځاو نن دا مجلس دا په یاد کې دا د روح د ایثار ثواب خاطر باندې منعقد شوی او دا واضح حقیقت ده چې دا علما او بیا د علم سره سره صلحا اولیاء په عصر کې دا سره د خپل استاد محترم دا هغه کرامتونه دا هغه فیض او قرآنیت هغه انسانانو ته معلومیږي چې کوم یو انسان ورسره د ځان زده کړي لکه دا هغه سیرت او سنت په کړي نو بیا پته لګي ستاسې بیانې بازار ته چې لاړ شي یو سړي یو شیز پکاري نو هغې پسې مارکېټونه ګوري هغې پسې دوکانونه ګوري هغه خپل طلب کوي حتی چې د کوم مقصدي شیز لپاره بازار ته تللی تر څو چې هغه شیز پیدا کړي علماو سره ناسته د علماو سره تعلق ساتل د صلحاو سره تعلق ساتل دا ګوره د انسان د جسم لپاره د انسان د روح لپاره د انسان د دنیا لپاره د انسان د آخرت لپاره ذریعه د نجات ساتل نن د معاشري کردار ته وګورئ د علماو نه خلک تېښته اختیاروي د صلحاو نه خلک تېښته اختیاروي نو د اله العالمین عذابونه فتنې داسې واقعېږي فتنې ګوره د فتنو نه د نجات ځایونه د فتنو نه د نجات ځای او د نجات والا انسانان څوک دي تاسې ولې مشاهده کړئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مقدس مکه باندې د اله العالمین په نیز باندې بهترین ځایونه مساجد دي مساجد ته بهتري اله العالمین په کوم نسبت سره ورکړي په دې نسبت سره ورکړي چې په دې مسجد کې د انسان تعلق د مخلوق نه کټ کېږي د خالق سره تعلق جوړېږي په انسانانو کې اله العالمین کوم انسان ته حیثیت او شان ورکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوره بعثت کې د مکې په ځمکه باندې لوی لوی سرداران په قریشو کې رب العالمین دا خپل عظیم کتاب په چا باندې نازل کړ دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړ د مکې په سردارانو باندې قریشو کې قرآن نازل نه شو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو هغه انسانان په هغه دور کې چې چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرېوالی اختیار کړی د قرآن کریم نه لرېوالی اختیار کړی د هغې انسانانو حشر هم تاسې وګورئ د هغې انسانانو نشر هم تاسې وګورئ او تاسې به د هغوی هغه حالات په قرآن کریم کې اورېدلي د علماو ورشئ د هغه انسانانو حیثیت او شان وګورئ چې کومو انسانانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واسطه و رابطه وه د الله پاک د عظیم کتاب سره واسطه و رابطه وه ابو جهل عتبه شیبه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرېوالی اختیار کړ د قرآن نه لرېوالی اختیار کړ رب العالمین پې عذاب نازلوي رب العالمین پې لعنت نازلوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت بلال حبشي غلام حضرت ثوبان رضی الله
انبیاء د بني اسرائیل دي خیال کوئ قرآن کریم ته ورشئ حدیث مبارکه ورته ورشئ د علماو سره د حقاني علماو سره د صلحاو سره د اولیاو سره بغض و عداوت او کینې ولګئ ګوره کوم قوم او انسانیت چې د الله د پیغمبر سره کینه کړې کوم قوم او انسانیت چې د الله د کتاب سره کینه کړې د صحابه کرامو سره کینه کړې الله پاک هغه قوم سره کینه کړې او کله چې رب العالمین د کوم قوم سره کینه اختیار کړي الله پاک د خپل رحمت نه لرې کړي په اوسني عصر کې نبي علیه الصلاة والسلام تشریف فرما نه دی هغه په مخ د ځمکه نشته هغه د دنیا نه رحلت او سفر اختیار کړی خو علما هغه فرمایي العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاو وارثان دي د عالم حیثیت او شان ستا په دې مسجد کې ستا په دې محله کې دا د پیغمبر او د نبي حیثیت او شان ده دا زما خبره نه ده دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده وعالم وایي چاته د عالم صفت قرآن ځینې شان کړي د انبیاو صفت قرآن ځینې شان کړي هر یو نبي او پیغمبر چې کوم قوم او امت ته رب الکائنات مبعوث کړي هغه نبي خپل قوم او امت ته رسول او پیغمبر څه وایي انا ناصح لکم زه ستاسې خیر خوایم عالم هغه د قوم خیر خوایي هغه د قوم عزت او عفت خپل ګڼي نو قوم ته مناسبه دا ده چې هغه د عالم عزت او عفت خپل وګڼي کله کوم یې مخلوق او انسانیت چې ګورې د عالم سره د نبي سره او د الله د کتاب سره عداوت کړی بغض او عناد یې ساتلی بیا تاسې قرآن کریم ته ورشئ بیا د هغه انسانیت اخلاق او اعمال وګورئ چې کوم انسانیت د الله د توحید نه انکار کړی د الله د توحید نه انکار کوونکي والا انسانان د الله په لعنت گرفتار دي د دې وجې نه حدیث مبارکه کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله وایي چې څوک زما د دوستانو سره زما د اولیاو سره دشمني او عداوت کوي نو بیا د زما جګړې ته ځان تیار کړي وزارو نن کفیر صاحب په قبر کې پروت دی فلله الحمد د هغه چې کوم میشن و د هغه چې کوم هدف و د هغه چې کوم مقصد و الحمدلله والمنه هغه جاري وساري ده او درخواست هم رب ته دا ده چې ربه دغه میشن دا طریقه د هغه چې کوم مقصد و د کوم مقصد دپاره چې د پلار او د نیکه کور او کلی عزیز او تربور قوم پرېښی و داسې وګورئ اکثره علما د دوی ګوره په خپل قوم او قبیل کې قبر نشته جایداد به لري هستي او دارایي به لري خو د هغوی په خپلو وطنونو کې په خپلو ملکونو کې د هغوی قبرونه نشته اصحاب خبره ته ګوري دا صحابي ده کوم ځای نه راغلی قبر یې زما او ستا په دې صوبه کې پروت دی دې صاحب ته وګورئ زموږ د طالبۍ په دور کې د ده د علم یو چرچا وګوره دا مشهور پټکیسا بابا باندې چېرته به چې د افغانستان به د هرې صوبې نه به طالب راخطا شو چېرته چې یو پټکیسا بابا سره قاضي رحمتالله وایي نو دا دومره لوی حیثیت او شان باید تاسې د ده هغه علاقې ته ورشئ الحمدلله هر څه لري خو هغه چې دا ټول
فقیران ملنګان ممنوع دي هغه راته تعریف کوي فضایل د اعمالو کې وایي چې ګوره ولي چاته وایي ولي هغه چاته وایي چې د هغه سره ستا ملاقات وشي او ستا توجه د الله پاک ذکر طرف ته واوړي ستا توجه دین طرف ته واوړي بس دا د ولي نشانه ده هر چا پسې منډې مه وهئ ژرند او جومات پېژنئ دا غوندې اړوئ خو د افسوس خبره دا ده چې د خپل کور روډ ګرمېږنئ پیر صاحب تاسې سره په داسې نوبت کې ګوره ما ته معلومات دی تقریبا 20 کال زما دا دی دلته چې په دومره اخلاص باندې ستا بچی خپل بچی ګڼلی ستا عزت خپل عزت ګڼلی نن چې چا نه تپوس کوي چېرته ځې زه قبر ته ځم چېرته دی په ابدره کې دی د ابدرې خلکو ابدره چې خلکو پېژندلې تاسې خپل تاریخ وګورئ د حاجي محمد امین صاحب تاریخ وګورئ د دې خپل کلي تاریخ وګورئ هغه چې د جهاد سره سالارو هغه چې د اولیاو سربراو هغه سره ستا تاریخ ده دا د پیر صاحب خبر یا د پیر صاحب کور یا د پیر صاحب بچي د خپل ځان دپاره ذریعه د عزت وګڼئ ذریعه د نجات و سعادت وګڼئ او دا د دعوې سره وایم چې ګوره د دې قوم په دماغو کې د بې حرمتۍ د بې عزتۍ سمج او سوچ پیدا نه کوي یعنې بیا د هغه حدیث مصداق ده چې الله وایي چې څوک زما د ولي سره دښمني کوي هغه د زما جګړې او جنګ ته ځان تیار کړي عزیزانو الله فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول رب العالمین فرمایي د الله اطاعت وکړئ د الله د پیغمبر اطاعت وکړئ الله وایي چې زما د اولیاو سره به دښمني نه کوي زما د اولیاو سره به دوستي کوي بیا داسې انسان چې هغه عالم هم وي صوفي هم وي نو دا د عصر ولي الله الله پاک د هغه قبر د جنت د باغچونه باغچه وګرځي او رب العالمین د هغه په خاندان کې دا د علم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دا سلسله تر قیامت پورې جاري وساتي وساتي او دا یقیني د ستاسو دپاره نه زموږ دپاره افتخار دی موږ سره الحمدلله د مولوي صاحب جانشین د پیر صاحب جانشین هلته موږ سره مدرس دی زه د الله په ذات درته قسم کوم ګوره بغیر د ریانه تاسو ته پته نه لګي شوقاګان د نجوم نظر هم کار نه کوي زما د دې کابینې سره د حضرت پیر صاحب په وساتل باندې چې زما ډېر مشفق استاد و مشفق استاد و که تاسو ته هغه حالت یادېږي چې ستاسو دا جومات کچه وګوره هغه به په هغه سخته ګرمۍ کې پلان تړلې وه او قرآن کریم ته به ولاړ و د قرآن ختم ته به ولاړ و د هغه ایمان د هغه دانیت د هغه تقوا د هغه اخلاص د هغه شفقت دا د محمد رسول الله شفقت و ځکه چې د محمد رسول الله وارث و نو د نبي علیه السلام شفقت هغه مرحمت هغه اخلاص هغه شجاعت او هغه دسترخوان رب العالمین هغه علماو ته ورکړی عالم صفت دا دی چې هغه به سخي وي عالم صفت دا نه دی چې هغه به شور وي ځکه عالم د نبي علیه السلام وارث ده خو موږ او تاسو علما نه دي پېژندلي موږ او تاسې عالم صاحب دې ته وایي چې پګړۍ وه مسله باندې ولېږه او تاسو منځونه کوه عالم دې ته وایي د نبي وارث هغه ده چې د هغه سیرت صورت اخلاق اعمال دا به د الله د پیغمبر په طریقه باندې برابر وي دا د محمد رسول الله وارث ده تاسو ته په خپله د علاقې خلک یې په ایمان وایي څه وخت به چې د پیر صاحب بیټک ته راغلی تاسې تنخوا ماته معلومه یې څومره تنخوا ورکوله په ایمان وایي چې څه شی به دې راغله هغه تا ته ملاوېدې که به نه ملاوېده دا د علماو دا د نبي علیه السلام د وارثانو طریقه ده او چې کوم یو انسان دعوه د علم کې یو شو پړه کړي دا ګوره د پیغمبر وارث نه ده ځکه د پیغمبر طریقه دا وه د پیغمبر علیه السلام دسترخوان و په کور کې به څه نه و خو اخلاص به و د هغه اخلاص په وجه باندې رب العالمین هغه وایي چې دا زما رحمت للعالمین پیغمبر مالې کړی محمد رسول الله فرمایي اکرم الضیف ولو کان کافرا نبي علیه السلام فرمایي د مېلمه عزت کو اگر که کافر هم وي نو چې د مېلمه عزت کې یې خامخا دسترخوان نو په مخلصینو کې د پیر صاحب مخلصین چې کوم هغه د خپل ځان په شیشه کې ګوري چې د څه وخت نه د دې فقیر او ملک سره ستاسې تعلق راغلی خپل حالت ګورئ او دا ګوره په مخ د ځمکه دا ستوري دي ګوره شاه منصور باباجي د الله علیه رحمت دي هغه په دې آیات کریمه ترجمه کوله چې الله پاک فرمایي چې ما په ځمکه باندې غرونه والي وایي دا علما دي لکه څنګه چې دا غرونه باندې ځمکه محکمه ده دا رقم چې په کومه علاقه کې عالم وي بعمل عالم وي الله پاک د هغه علاقې نه فتنې پورته کوي الله پاک د هغه علاقې نه عذابونه پورته کوي نو دا داسې نه دی که غرونه د علما په مخ د ځمکه په تفسیر د شاه منصور باباجي باندې هغه به ویل چې دا علما دي د اسمان ستوري ګوره د ځمکو مخلوق ته
تخکاری دزمک سکوری دا علماء دی گورا دا مساجد دی آگا بچی دی آگا ناری نو زنانا دی چه داوی پسنو کی داوی پسنو کی قرآن پروت دے آگا قرآن وچ پور کی دا قرآن کریم تلاوت کی گی دا دزمک سکوری دی نو اللہ پاک استاسی دا قدر دا اخلاص دا پل رضا دا پارا وگرزی وغلاف العالمین دی دمون کا استاذ محترم استاذ تا درجات عالیہ نصیب کی رب الکائنات دا اللہ و فیض دا اللہ و برکات نورانیہ آگا پخبر اولاد اور پٹور شاگردان پر جاری و ساری و طوالین اللہ پاک و ساتھی دعا و درود شریف ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إله العالمين رسول الأستاذ المطالبين شراغلي تقارير شوي ناقواني شوي يا الله سكت متكلم وشكتنا الذي محلي مطالبين المخلصين وبرداشت كري ناقور دخل رزان فارو غزي إله العالمين الذي كل أجمع صوابنا من كل أنبياء خصوصا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بخري يا الله رحمة ورسي يا الله شهداء صالحين رحمة ورسي إله العالمين المنذ أستاذ محترم رحمة ورسي إله العالمين ذات درجات عالية نصيب وغرزي يا الله دعوة حكم بشيره ذاتي خدمات کی إله العالمين صحت كاملة عاجلة ونصيب وغرزي رب الكائنات الخدمة بدور كراغليو فقبل حماية وحفاظت کی واخلي إله العالمين المخلوق ده حماية وحفاظت المساتي رب الكائنات الرزاق المحتاج کی يا الله المخلوق ده احتياج المساتي إله العالمين قد ملكي استاد دین کار کیگی استاد کتاب کار کیگی امت مسلمہ کار کیگی الہ العالمین کے مغفرہ حافظ و ناصر شی سورہ فتنی شدی لآغا فرمونا نجات نصیب وگرزے چرتا مسلمانان شکست و ذلت سر مخدی رب الکائنات فتح نصرت نجات نصیب وگرزے الہ العالمین مسلمانان متفق و متحد کی کفار مشرکین مرتدین منافقین فقر مابین کے حفظ کی سورہ بیماران اہل اسلام کی قرون کی اسپتالوں کے لیے الہ العالمین شفاء کاملہ عاجلہ و نصیب وگرزے کامل دبارا ثم مرغان اهل الاسلام وفات شوي ندي مسجد متعلقين دي دبل دي مخلصين دي غير مخلصين دي اله العالمين مغفرت نصيب وگرزي يا الله في خاندان فرما